السلام علیکم. نئی ویډیو سره تاسو هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو مینوالو ډېره زیاته دردناکه افسوسناکه واقعه په پېښور کې رامخې ته شوې ده چې ښځه د 7 کالو ماشومه ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې شوې ده او بیا د هغې لاس د جومات د یو ګوټ نه راوتی دی. د هغې لاس جومات ته څنګه ورسېدو، چا قتل کړه، دوستانو په څه وجه باندې قتل شوه، ټول معلومات زه تاسو له په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، د نشان اوس خامخا ووهئ. زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مینوالو ښځه ماشومه چې د پېښور سره تعلق لري، په پېښور کې اوسېده، خو ابۍ علاقې اسماعیل هیل نوشیخ ده. دوستانو ښځه ماشومه نیکه سره په پېښور کې اوسېده او په آرمي پبلک سکول پېښور کې سبق ویلی. د دویم جومات طالب علمه وه، هغه ورکه شوه، غیبه شوه، اغوا شوه او تشدد ورسره وشو. بیا د هغه تشدد نه بعد ښځه ماشومه ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې شوه او بیا د ښځه ماشومه لاش په جومات کې د اودسونو په ځای کې غورځولی شوی دی او بیا د هغې په لاش د پاسه پوډونه اغوستلی شوي دي. دوستانو هغه پوډونه یو جمعه او بل جمعه په هغه جومات کې خلک راخلي، خلک یې بله خوروي. خو دوستانو چې کله جمعې ورځ راغلې ده او جمعې د لمانځه تیاري کوي خلک او پوډ لرې کړي، نو ښځه ماشومه لاش د هغه پوډ د لاندې راوځي. ښځه ماشومه ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې شوې ده. ښځه ماشومه یې په خپله لوبته باندې پانسلي کړې ده، خو تر اوسه پورې د ښځه ماشومه قاتله نه دي ګرفتار شوې. ښځه ماشومه په څه وجه باندې قتل شوه، نیکه یې په سرو سترګو باندې جاړي، وایي زمان وسی څه چل کړی و چې زمان وسی سره دومره ظلم وشو چې زمان وسی ډېره زیاته په بد مرګ باندې قتل کړی شوه. دوستانو اوس به یې نیکه له څوک جواب ورکوي چې ښځه ماشومه په څه خبره باندې قتل شوه. دوستانو الله تعالی دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. نن سبا زموږ ماشومان بچی ډېرې زیاتې په بېدردۍ سره قتل کېږي، خو موږ د ماشومانو بچو باره کې اواز نه اوچتوو. موږ ټول ته پکار دي چې موږ د ماشومانو بچو باره کې اواز اوچت کړو او دوی سره انصاف وکړی شي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، د نشان اوس خامخا ووهئ. زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.